د دې بدبختو خلاف او د قرآن عظیم الشان د تحفظ دپاره د جهاد اعلان وشي. څوک څوک تیار دي انشاءالله؟ سبیلنا 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 طریقنا طریقنا. جزاک الله. قرآن پر امن دی. یاد ساتي قرآن هغه کلام دی چې والله قرآن خو یو هندو ته د هندو یو مندر ته سکھ ته د هغه ګردوارې ته عیسایي ته د هغه ګرجې ته الله رب العزت دا پاک کلام تحفظ ورله ورکوي او موږ ته دا حکم دی چې تر څو پورې هغې د اسلام خلاف عملي طور باندې یا هغې تحریري طور باندې یا هغې قولي طور باندې سخکاره عمل ونه کړي تر هغه وخته په هغې باندې لاس اوچتول منع دي. د هغې د شاعر او د هغې د مقدس مقاماتو بې حرمتي کول منع دي. نو ای بدبختو هغه قرآن چې تاسو له حفاظت درکوي، هغه قرآن چې تا محفوظ کوي، هغه قرآن چې تا محفوظ کوي، ته هغه قرآن ته توکانې ولې والله چې دا توکانې به ستا په مخ باندې راځي، دا ستا په مخ باندې راغلی، دا به ستا په مخ باندې راځي. او انشاءالله العزیز دا خو زه درته وایم دې خلکو ته کفارو ته وایم او د دې په ذریعه دغه په ذریعه د خپل اسټبلشمنټ په ذریعه باندې د خپل حکومت په ذریعه ورته دا پیغام ورکوم چې دا پاکستان د اسلام قلا ده او والله چې تیسره جنگ عظیم او غزوه هند آغاز به د پاکستان نه کېږي، د دې قومي نه پرې کېږي. او انشاءالله د دې حکومت د قرآن حکومت په دې ټول دنیا اول هم و اوس هم دی، خو انشاءالله تر قیامته پورې به د قرآن حکومت وي انشاءالله وي به انشاءالله که نه. الله رب العزت جل والا دی ټولو راتلونکو ته مېلمنو ته اغیارو ته غیرتمندو